مونږ کم از کم خپل خلکو ته چې نو هغه پښتورن ورته نه وي نو خپل خلکو ته چې موږ اسکر علی باندې خبره کولو شو چې تاسو لپاره کار وشو دا اوس ما دې نن ډیټیل اغوستل د یو چې تقریبا 38 کسان مې سره ایچ ډي یو کې داخل دي او 13 کسان مې سره آی سی یو کې دي کمې به شي خامخا شته موږ دا منو چې کمې شته او دا زموږ پریارټي ده موږ اوس ته څومره میسینګ فیسیلیټیز وو ټول میسینګ فیسیلیټیز لیست موږ منسټر صاحب ته حواله کړو هغه که په نور ډپارټمنټ کې دي که هغه د سټاف حوالې سره میسینګ فیسیلیټیز دي مطلب سټاف کمی دی یا نور چې په څومره موږ سره ډپارټمنټ دي یا اکوپمنټ کې کمی دی نو هغه منسټر صاحب دا کمیټمنټ وکړو چې دا به انشاءالله تر ټول کوو او دا هسپتال به چې دی دا به انشاءالله یو ماډل هسپتال جوړوو او د زما د یقین دی چې د اډمنسټریشن لپاره دا چیلنج دی چې هغه خپل ګورننس امپروو کړي هغه خپل اډمنسټریشن کې چې هغه څیزونه کمپرومایز نه کوي او سروس ډیلیوري باندې چې نو هغه کې امپروومنټ راوړي زه د یقین سره وایم چې دا کار چې زه کوم دا زه عبادت په تور باندې کوم دا زه صرف دا نه چې ګینې بلکې ما بلکې د موټرونو نه ځای اوچت کړی دی ما له خدای پاک موقع راکړه زما خلک زور اوږد لانګ ټایم به څوک حکومت کې نه پاتې شي تقریبا 2 کاله چې زه پاتې شوم 15 کاله مو هغه تېر کړه 2 کاله مو تېر کړه اخر انټ لازم خو نه ده خلکو سره چانس دی چې هغه د نور چې څنګه خلک خوښوي هغه شانتي نه وکړي لکه دا ځای ته هم نشته چې ګینې خلک به ووټ راکړي یا بلنه کړي خلکو ته چې څوک خوښ ښکارېږي هغه د ووټ ورکوي خو زما کار دا دی چې زه د خپل وخت د عبادت په توګه باندې وکړم د دې خپلو خلکو لپاره او د الله د رضا لپاره وکړم دا به زموږ نه دا څیزونه به زموږ نه پاتې کېږي حکومتونو کې خلک ځي راځي او زما دا اراده ده انشاءالله تعالی چې دا سوره کوو نو اوس موږ یو دا چې پریارټي کې دا موچولې چې کوم ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی په هغې هم ډسکشن وشو په هغې کې پرابلم نه چې هغې کې موږ سره پله سپیس نشته چې بلډینګ جوړېږي هغې کې ریویژن وشو تقریبا په هغې کې نور چې دی نو پیسې منظورې شوې او هغې باندې به کار لګي چې هغه خپل واپس خپل هغه ته راسي چې هغه پراپر هسپتال جوړېږي ډسټرکټ هیډ کوارټر چې دی ټوپۍ باره کې هم موږ دا ډیسیژن وکړو چې ټوپۍ هسپتال کې او په لاهور هسپتال کې دې کې هم چې موږ کم از کم د پیشنټ چې نو هغې به اکسیجن پوره سپلای او پوره نظام ورکول په هغې به یو میاشت لګي چې هغه کله پوره فل کېږي خو زما خیال چې هغې کې که څه لږ ډېر کمی دی هغه ډي ایچ او صاحب ته وویلی شو چې هغه پراپرلی هغې لیست جوړ کړي چې کوم کمی دی او هغه د زموږ خو خوشقسمتي دا ده چې زموږ ډي ایچ او صاحب نیاز صاحب چې نو دا دلته 15 کاله ډي ایچ او پاتې شوی دی او اوس دا ډي جي هیلث جوړ شو نو زموږ خو پامجګي صاحب هم د سیکټري هیلث او په دې کې هم چې دلته حالات خراب وي نو زما خیال دی دا به هم ذمواري نو دا به انشاءالله تعالی چې داسې کمی به شی دی دا به دوی برابروي فایل به تاسو ته چې نو هغه خپل راکړي چې څومره بیسیک فیسیلیټیز د ټوپۍ هسپتال او هغې لپاره بل دا چې داسې نه خو دا به یو قسم لا هیلث هب جوړ شي ګوره دلته تاسو سره کوټه کې اپروول شوی دی هغې لږ زما سی ډبلیو ته به دا ریکویسټ وي چې هغې درته زره هغه دغه برابر کړي د هغې هغه پي سي 1 ځکه چې هلته مونږ ومن اینډ چلډرن هسپتال جوړو او زما دا یقین دی چې تیمور خان ته ما دا وایي چې په دې کار کې موږ صرف 10 کروڑ روپۍ دی او له کوشش نه کړي ځکه چې به ټایم لګي د هغې اپروول به ټایم لګي نو کم از کم دلته به ومن اینډ چلډرن هسپتال سټینډرډ جوړېږي انشاءالله تعالی هغې لپاره چې الریډي پي سي 1 باندې کار روان دی هغه بل په ګردون کې د کیټګري ډي هسپتال په دې کې منظوري وشوه ټوپۍ هسپتال چې و نو هغه هم شکر الحمدلله تاسو وګورئ ډېر کافي امپروو شوی دی لږ وخت کې به چې کم از کم هغه دې ډول تر اوسه چې ټوپۍ د علاقې د خلکو ضرورت پوره کوي دا شانتې لاهور هسپتال دا شانتې کالوخان هسپتال او دې سره سره زموږ د یو ان جی او په تور زموږ چې کوم ارګنایزیشن دی راشد خاص کر ایم عالم دغه چې کوم موږ جوړو په د بي بي کې په کې 200 بیډ هسپتال باندې ډېر تیزي سره کار روان دی او د ګنجو خان میډیکل کالج لپاره چې نو هغه پي سي 1 په فاینل سټیج کې دی د هغې لپاره سیکشن 4 شوي دي ځکه هغې لپاره اکوایر شوې ده او امید د دې کال به انشاءالله په هغې باندې کار شروع کوو او زما صرف دا چې سی این ډبلیو زر هغه پي سي 1 هغه پروسس کمپلیټ کړي چې هغه پروسیجر وشي 2-3 کاله کوي دا به د هیلث او د ایجوکیشن هب وي د هیلث او د ایجوکیشن به څنګه هب وي
هسپتالونه مستا ان شاء الله تعالی زما دا ټارګټ دی زما ټول فوکس په لال کوڅو بس ما لال کوڅو نه مایند دا کړی چې لال کوڅو ان شاء الله تعالی زما راتلونکي دغه اس ډي جي فند دي نو زما اراده ده چې نو بیا به دا هسپتال زه سولرایز کوم ما ته دغه وایي چې 10 کروڑ روپۍ په هغې باندې دي فل ایکسولرایزیشن دپاره به زه هغه 10 کروڑ روپۍ ډیلور کوم دې هسپتال نه 5 کروڑ روپۍ به دا به زه ګورم چې کوم هسپتال کې ضرورت دی چې هغه هسپتال سولرایزیشن موږ وکړو چې کم از کم د بجلۍ د مسلې ورته نه وي د لارې کوڅې مو ډېرې وکړې او شکر الحمدلله ډېر ښه روان دي روډونه یې ښه کافي فنډ دغه روان دی درېیم کار چې کوم دی ایجوکیشن ګوره ایجوکیشن کې زه چې کله مونږ چې کوم دغه روان دی وب یونیورسټي دلته جوړه شوه صوابۍ یونیورسټۍ دپاره صوابۍ یونیورسټي شکر الحمدلله زموږ په وخت کې اسټیبلش شوه اوس هغې دپاره مونږ 2.5 روپۍ نورې د سټوډنټانو د هاسټلو لپاره د اډمنسټریشن لپاره د ډپارټمنټ لپاره لایبرو لپاره منظوري کړې هغه پیسې هغه منظوري وشوه دلته د ګریس سټیشن لپاره چې نو 220 کیوي ګریس سټیشن چې کوم د برهان کې دی او کوم چې په مردان کې دی چې بجلۍ خو دلته ډېر زیات پرابلم دی هغې باندې چې دې سرکار روان دی دغه سیکشن 4 شوی دی په کونډه کې چې انشاءالله جوړېږي او ورسره په ګدون کې دغه جوړېږي کالج ګرلز کالج بلکې هلته چې دی یو په کوپۍ کې ګرلز کالج جوړ شه واید او یو په دغه کې جوړ شه په ګدون کې په خاص کر په ټوپۍ کې دې وخت کې تاسو وګورئ د ایجوکیشن یو جال مو خور کړی دی اوس دا زموږ چې کوم دی نو دلته منظور کړه ګرلز کامرس کالج او ګرلز ټیکنیکل کالج نو هغه زما خپل خیال دی چې د شاه منصور د پنجپیر د صوابۍ مانرې په دې کې چې چا ځمکه راکړه نو هلته به ګرلز کامرس کالج چې ځمکه دا نه چې ګنې مفت راکړه ځمکه دا چې شاملات چېرته وي چې ښه ښکلا او ځای وي په هغې کې به انشاءالله تعالی سیکشن 4 وکړو او په هغې کې به د 150 کلو کې چې دی نو هغه به دا وکړو بای د صوابۍ د خلکو ډیمانډ چې موږ بایپاس وکړو کار ته خطه دې سره روان دی د ټوپۍ روډ چې دی د ټوپۍ صوابۍ روډ ډوالایزیشن روډ چې په دې بجټ کې منظور شو د ټوپۍ صوابۍ روډ نو ستاسو د کوم چې د صوابۍ جایګیري دی هغه الریډي کریم خان دي برابري کړې او هغې باندې هم چې نو مخانه فاینل سټیج کې د پی ایچ ډي کې دی د هغې منظوري تېر کال شوې ده دغه شانتې مردان او د صوابۍ چې کوم روډ دی دې 2-3 کاله کې به دا علاقه چې دی صوابۍ دا به انشاءالله تعالی دا به سټي جوړېږي انشاءالله ټایم باندې زموږ فوکس دا دی زموږ ټارګټ دا دی د بجلۍ حوالې سره خو چې نو شکر الحمدلله موږ سره فنډ هم شته دلته چې دی ستاسو هسپتال دی هغه چې کوم دا کړو زما خیال هغه به راتلونکي وخت کې په کار کې هم شاید چللی شي ما خپل د ایمرجنسي کې دی یو 200 ټرانسفارمر یو 100 ټرانسفارمر ورکړه او که څه کیبل مې بل هغه مو ورته کړه دا تاسو چې کوم دغه لوګو مشین داسې شی فلورسکوپي چې کوم دغه لوګو هغې لپاره ضرورت هغې لپاره مختصر دا خبرې خلاصوو هر سړی به خپل روډ پې کوي زه به رنګي جنسي صاحب دا ریکویسټ وکړم چې مهرباني وکړه ټوپۍ هسپتال فوکس کړه د هغې پای پس به خپله منډه وکړه که ستا دا خیال وي چې کوم ډپارټمنټ به کوي خو ډپارټمنټ سره پوش کول غواړي خپله به دا کې چې څومره مسلې دي الریډي ډي ایچ او صاحب سره بیا خبره وشوه هفتهوار به مونږ ډسکشن کوو کوم چې زموږ د دې ځای کې او خوشقسمتي دا ده چې کوم سړی الریډي تا نه زیات پوهېږي مونږ زموږ تاسو نه زیات د دې صوابۍ د مسلو نه خبر دی هغه ډي جي هیلث شو نو د صوابۍ خلکو ته دا یقین خالي کوو زه خو پکې دا 2-3 میاشتې لږ مطلب دا چې د منظر سکرین نه اوټ وم تاسو ته پته ده چې یو ډېر مشکل مرحلې نه تېر شو یو بیمارۍ نه تېر شو او بیا زما پرابلم دا وشو چې زما د ډېر سیوا شوی و زه نن لومبي ځل باندې صوابۍ ته 3 میاشتې پس راغلم او ما دا اراده کړې وه چې زه صوابۍ ته ځم نو زه به داسې پروګرام له ځم چې کم از کم هغه د هیلث او د صحت حوالې سره وي نو زه شکر الحمدلله د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې دا ایس یو فنکشن شوه او زه به ډاکټرانو صاحبان هغوی ماشاءالله ډېر څه کردار ادا کوي ډېر لوی کنټریبیوشن دی زموږ د ایډمنسټریشن کې هېڅ رول نشته هېڅ قسم کردار نه ساتو رول موږ صرف فیسیلیټیشن لپاره وي څوک چېرته لګي د چا څه ډیوټي ده څوک ایډمنسټریشن کې دی څوک ایډمنسټریشن کې نه دی دې سره زموږ کار نه دی موږ سره خو مثال په زمان صاحب دی دا چې نو چیف ایگزیکټیو دی موږ به دې سټرینتن کوو ځکه چې که دې سټرینتن کېږي خو سیسټم نه چلېږي هر څوک چې چیف ایگزیکټیو هر څوک دا ډپارټمنټ کار دی چې چا څه جوړ وکړي زما دا کار نشي چې هغه ته هم دې خوا لګو د تیمور خان ناست تر اوسه پورې مو سره دې کار نه لرل کار مو دا دی چې کوالټي وي چې زموږ پیشنټ چې دی زموږ مریضان چې دي چې هغوی ته ښه کیر ملاوېږي هغوی ته ښه سهولت ملاوېږي زه خپلو خلکو ته هم دا خواست کوم چې تاسو پروپیګنډو پسې مه ځئ پروپیګنډې کېږي یو طرف نه بل طرف نه غلط پروپیګنډې ډس انفارمیشن
او هغه په وجه باندې چې نو خلک غلطي دا کوي تاسو که بس کوم خپل راځي چې دلته څه ضرورت وي څه مسلې وي بالکل تاسو ماته ویلی شئ موږ به دا کوشش کوو چې موږ دا سیسټم امپروو کړو زه په اخره کې یو ځل بیا روبې ټیبل خالص تاسو ډېر شکریه ادا کوم او د شکریه د الفاظ هر پورې نه ادا کوم چې صرف هغه الفاظ باندې د زړه نه زموږ د صوبې دا ټول خلک چې څومره خلک ناست دي دا تاسو ډېر شکریه ادا کوي چې تاسو د تصرف باندې راغلي او ډېره مهرباني دغه شانتې چې زموږ انتظامیه دلته د اډمنسټریشن دی زه به هغوی شکریه ادا کوم او خو ریکویسټ ورته دا کوم چې دا کار جهاد دی دا کار دا جنت ګټل دي تاسو دا د نوکرۍ او د جاک په حیثیت باندې مالي دا روټین نه دی دا یو ایمرجنسي ده دا یو حالت جنګ کې یو موږ د دې حالاتو لپاره چې دی نو د چا نه څه ریوارډ نه غواړو موږ د چا نه ایوارډ هم نه غواړو نه ریوارډ غواړو نه ایوارډ غواړو موږ د دې د خپل خدای نه چې نو کرم غواړو فضل غواړو او د الله تعالی مدد غواړو او د الله تعالی نه د هغې ریوارډ او ایوارډ غواړو صرف د یو الله نه او د خپلو خلکو دعاګانې اخیستل غواړو د خپلو خلکو دعاګانې اخیستل غواړو زما خیال دی پسیس صاحب او ایم ایس صاحب او ډي ایچ او صاحب او ماشاءالله ټول چې څومره یې د دې ټولو خبرې دغه دی چې الله تعالی ډېر لوی دی الله تعالی زمونږ او ستاسو کردار په رڼا کې به مونږ له زمونږ د بچو سره معامله کوي چې مونږ کنټریبیوشن کړی دی راځئ چې د خپل ځان لپاره نه د خپلو خلکو لپاره کار کوو عزت ورکوي الله ذلت ورکوي الله او زما د یقین دی چې انشاءالله څوک چې د خپل خلکو د مخلوق خدمت کوي الله تعالی هغوی ته عزت ورکوي شکریه.